اے خلک وایي مړه داسې دي په کور کې به هم ګورې پرده کې پرده څه معنا سر به پټی سټ به پټی مری به پټی نه د رحمت فرشتې به نه راځي بلکل به نه راځي ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته غورځو او داسې اور یې بل که چې مرغۍ پې د پاسه پر نه شو والې دومره تیز اور نو هغې دا سوچ ونه که چې دومره مونږ غټ اور بل کو د ابراهیم علیه السلام به ور غورځو څنګه چې اور یې بل که نو وي دې اوس ور وغورځوې خدای دې به څنګه ور غورځوي هغې ته خو مونږ ور نږدې کېدی نه شو څنګه به ور غورځوي نو شیطان د انسان په شکل راغی نو هغه ورته چل وښو چې یو ټال جوړ کړې او دې به په هغه ټال د پاسه سور کړې او ټال له به ښه مضبوطه دیکه ورکړې چې دا ټال د اور دې منځ ته شي نو بره به دغه کړی د ټال وسپړی نو به دې به نیغ ور پرېوځي دا مفسرینو لیکلي نو چې دې په ټال کېښو ښه مضبوطو زنځیرونو سره او ټال له زور ورکاو نو ټال نه اوچتېده په کسانو یې زور ورکوي او ټال نه اوچتېږي نو شیطان خو پوه شو چې دا فرشتو نیولې اگر چې فرشتې رالی ابراهیم علیه السلام لا یو فرشته ورته وایي چې زه د هوا اختیارمن یم ما له الله د هوا اختیار را کړی دی که ستا خوښئ نو ما ته حکم وکړه اوس به دا اور اوچت کړم او د دې نمرودیانو په دې کورونو کې به یې ورخور کړم ټول کورونه به وله وسوځوم وی نه وی زما رب زما د حال نه خبردار ده زه پیشه زما الله پیشه بل راغی وی زه د باران اختیارمنه فرشته یم ما له الله د باران اختیار را کړی دی اوس به داسې وریځ او باران راولم چې دا اور به غونډ مړ کړم وی نه ربي اعلم بحالي زما الله زما په حال خبردار دی نو بیا ټال اوچتېدی نه شو نو شیطان خو پوه شو چې دا خو فرشتو نیولی دی نو شیطان د انسان په شکل کې راغی نمرود ته وایي یو کار وکړې وی داسې وکړې چې جینکۍ راولې سرونه یې سرتور کړې پیغلې جینکۍ چې پیغلې جینکۍ راوستلې او سرونه یې سرتور کړل خو چې فرشتې د رحمت لاړې ټال پاتې شو چې دې کې ورکړو ابراهیم علیه السلام د اور منځ ته وغورځېد اگر چې اور پې خدای ګلې ګلزار کړ نو د رحمت فرشتې چې کوم ځای کې د ښځې سر سرتوري سټې سرتوري مری ښکاري د رحمت فرشتې به نه راځي نو چې خلک وایي یاره زمونږ کور کې بیماری دي یاره زمونږ کور کې پریشانۍ دي یاره زمونږ په کور کې غمونه دي یاره زمونږ په کور کې جګړې دي دا هر څه خو د خدای په رحم ختمېږي نو د رحمت فرشتې تا بندي کړي دي د رحمت فرشتې چې بندې دي نو کومې فرشتې به راځي د غضب به راځي نو د غضب فرشتو سره خو دا غضبونه یې که د دریو سپو نه علاوه بل سپیم کور کې ساتل منع دي د رحمت فرشتې نه راځي یو د څوکۍ سپی چې کور کې دله څوکۍ کوي دا ټیک دی خیر یو هغه سپی چې هغه ګډو چیلو دپاره تا ساتلی دی یو ګډو چیلو سره ځي هم خیر یو ښکاري سپی چې ته پې ښکار کوې د مړزانو یا دغه سومو دا خیر باقي به نه ساتي او دریم تصویرونه بعضې خلکو په کورونو کې تصویرونه هلته یې د پلار ځنکدن دی هلته په کور کې تصویر لګېدلی دی نو چې ځنکدن یې نو فرشتې خو د رحمت نه راځي نو کومې فرشتې به دې څه وباسي د غضب اړو سوچ زمونږ د خلکو نشته ټول کور یې تصویرونو ډک کړي چا د پلار او د نیکه تصویر او چا د لیډرانو تصویرونه لګولي دي هلکه څه کوې په لیډر بسوټ والا ورکوه که نه چې دی په دی د کور د تصویرونو ډک کړی دی د رحم فرشتې به نه راځي نو که نه راځي د غضب فرشتې به راځي بهر کې پرونو دا دوه جمعې مې راته په دې باندې بیان وکړو تاسو ټولو له پکار دي مونږ له پکار چې مونږ په خپل هم د حیا ژوند تېر کړو او په خپلو لوڼو په خپلو خویندو په خپلو بچو هم د حیا ژوند تېر کړو آزاد ژوند نه ځان ساتئ د پردې ژوند او د حیا ژوند دا د خدای خوښ دی د خدای د رسول خوښ دی الله او رسول په قرآن او په حدیثو مونږ ته حکم کوي او د دې خلاف ورزي ګناه کبیره ده د لعنت ذریعه